د صدقة الفطر چې کوم دی دا تقسیم نشي قبلولی. مقصد دا دی چې یوه صدقة الفطر راته راواخلې او سل یو پکې له ورکړي د یوې روژې او سل بل له ورکړي او سل بل له ورکړي نو دا نه کېږي. صدقة الفطر ورته ځکه وایي چې دا فطر وایي ماتوالی د روژې ته، نو په اختر په ورځ باندې خلک روژه ماتوي، نو د دې وجې دې ته فطر ویلی شوی دی. خو د دې مقصد دا دی چې یعنې د دغه ورځ باندې به خامخا دا سړی ورکړي، خو که سړی دی مجبوره دی او یا ورسره په دغه حالت کې دغه نشته دی، نو دا نه ده کنې چې فطر ورځ ووتله، د اختر ورځ ووتله، د اختر میاشت ووتله، دا چې دا د په ذمه باندې باقي دی. نو پس شلو ورځو نه وروسته چې ورکولی د میاشتې نه وروسته چې ورکوي قضا یې لازمي نه چې ورکړي. صحیح ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید رحمان کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو زما سره په دې وخت کې مولانا محمد جان صاحب چې کوم یو معروف عالم دین دی، تعلق د معیارو سره کې خصوصا د معیارو د منګي جومات خطیب هم دی. په دې اهمه موقع باندې موږ مولوي صاحب ته لږ زحمت ورکړو دا تپوس کولو دپاره چې د خیره سره رمضان المبارک تقریبا په ختمېدونکی دی، سبا بله ورځ به د خیره سره اختر کېږي. نو نن به د مولوي صاحب سره د صدقة الفطر په حواله سره تپوس کوو، معلومات پکې کوو چې آیا دا صدقة الفطر څه شی دی، چاله ورکول غواړي، په کوم وخت کې ورکول غواړي. دا حقیقت کې د دې د رمضان سره لکه څنګه چې زکات فرض دی او دا مالی دغه دی، د دې حیثیت هم د دې صوم په سره د روژې سره چې راغله، په دې وجه باندې حقیقت کې دا بعضې خلک وایي چې دا واجب دی او بعضې وایي چې دا فرض دی. صدقة الفطر دا د اکثر د فدیې ورکول چې کوم دي په هر هغه بالغ باندې چې هغه عاقل وي مسلمان وي او دې مالک د دغه د نصاب وي، نو په ده باندې ورکول د دې فدیې چې کوم دي دا لازم دي. او دا بهتره خبره دا ده چې دا د لمانځه نه مخکې ورکړلی شي. البته علماو دا لیکلي ده که یو سړي سره په دغه وخت کې موجوده نه وي او بیا یې دا مؤخر شي، د اختر ورځ تېره شي، نو بیا یې هم ورکول لازمي دي. د خپل بچي نه به یې هم ورکوي، د ښځې نه به یې هم ورکوي، د واړه نه به یې هم ورکوي، د لوی سړي نه به یې ورکوي، د هغه چا دپاره چې کوم سړی غني وي. غنیان به یې راکړي، فقیرانو ته به ورکړی کېږي. فقیران مقصد کم دی، لکه په ګاونډ کې څوک یا رشته دار څوک زیات مستحق کم خلک چې هغې له خلک ورکړي. نو بس چې دې سړي سره چې دی د مالو سره نشته، غنا یې نشته دی او یعنې کور یې نشته، کوټه یې نشته، سورلی یې نشته، نن سبا غربت ډېر زیات دی او هغه غریب وي، نو که رشته دارو کې دغه وي نو دغه له ضروري الاول حق د رشته دارو ډېر زیات دی. او که بالفضل و تقدیر په هغه رشته دار له به یې نه ورکوي چې کوم رشته دار هغه د ده او د هغه په منځ کې د میراث تقسیم دغه کېږي، چې کومه هغه ورثه یا ذوي القربا وي، ذوي الارحام وي، هغې ته یې ورکړي، یا په علاقه په کلي کې یو غریب وي هغې ته یې ورکړي، یا خپل امام وي هغې ته هم ورکولی شي. سړی دی او هغه زکات نه ورکوي، زکات نه ورکوي، نو هغه سړی بیا چې کوم دی نو د هغه خپله سرسایي شي ورکولی، صدقة الفطر ورکولی شي که نه؟ نو د زکات خو دا یو فرض دی، یو سړی مونځ ونه کړي نو روژه هم ونه نیسمه، نو د روژه هم ونه نیوله او مونځ یې ونه کړه، د دواړو جرم ته راغی. یو سړی دی چې هغه زکات نه ورکوي نو دا خو د هغه خپل ځان له جرم دی، سزا ده چې ده دغه کولی شي، بلکې حکومت به یې په زور اخلي. تؤخذ من فقرائهم وترد الى تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم. د مالدارو خلکو نه یې ښه په دغه باندې اخلي، فقیرانو ته به یې ورکوي. او که بالفضل و تقدیر په دې وخت کې داسې حالات دي لکه چې نن سبا دغه سلطنت نشته دی، نو که یو سړی زکات نه ورکوي نو دغه خو په خپله ځان له ګناهګار شي، او چې صدقه د فطر ورنه کړي نو دی پسې ډبل ګناهګار شي. چې د دې مقدار څومره پکار دی؟ یو مثال په توګه سړی مالدار هم دی، غنیم دی او د هغه سره ښه وزدس کېږي، هغه له څومره صدقة الفطر ورکول پکار دي؟ او یو سړی درمیانه حال دی، یو سړی د هغې نه کمزوری دی، نو په دغه صدقة الفطر کې خو دا خبره ده چې 3 څیزونه ذکر شوي چې وچکي دي، غنم دي او وربشي دي او خرما ده هم. دا چیزونه د هغې قیمت ورکړي او یا د هغې اصلي هغه چیز ورکړي، وایي چې فقیر ته په کوم شي کې ګټئ نو هغه به ورکوي. که په پیسو کې ورته دغه تکلیف وي غنم نشي ګرځولی نو هغه پیسې دي، د هغې قیمت ته وله ورکړي. او که بالفضل و تقدیر محتاج یې ورسره د سره وچکې شته دی او خرماګانې ورسره شته دی، دغه ورسره شته دی،
هغه وږی دی نو هغه دې وله ورکړي غنم دې وله ورکړي ورپسې دې وله ورکړي. بل دا راته چې مولوي صاحب په دې وخت کې د یوې روژې مطلب دا چې د فدیه څومره ده او یو سړي مثال په تور باندې ټوله میاشت روژې نه نیولي نو آیا هغه په څه طریقه باندې د خپل صدقة الفطر ورکړي په کوم اندازه باندې؟ نو نن سبا قیمتونو کې فرق دی او په علاقو کې هم فرق دی. نو زما خو خپله ریا دا ده چې یاره کوم سړی دا زما یو ریا ده چې کوم سړی د هغه ته خدای ډېر حیثیت ورکړی مال ورسره ډېر زیات دی نو چونکې غربت زیات دی دله دا خبره پکار ده چې دی نن سبا کوم شی قیمتي دی لکه خرما نن سبا ډېره زیاته قیمتي ده 1 کیلو په څو باندې کېږي د هغې صدقه دې ورکړي. او که بالفرض او تقدیر د خرما صدقه چې ځکه چې غریب غربت زیات دی دغه نه نشي دغه کولی نو بیا یې دغه ورکړي د وربشو هم تقریبا د غنمو نه دغه زیات دی او که بالفرض او تقدیر دغه یي زمونږ او ستاسو په شان کې اعتدال کړي نو بیا د غنمو نه د هغې دغه ورکولی زما د خپل ذهن مطابق خو زما دا ده چې یاره 300 روپۍ ما د غنمو مطابق دا کړې ده چې دا دې ورکړي تقریبا 300 دا راته ووایه مولوي صاحب اوس مثال په توګه باندې یو سړی صدقة الفطر ورکوي نو آیا دا پوره ورکولی شي چاله که نه دا نیم ورکولی شي د دې څه حصه ورکولی شي یو کس له که نه پوره ورکول پکار دی؟ د صدقة الفطر چې کوم دی دا تقسیم نشي قبلولی مقصد دا دی چې یوه صدقة الفطر راته راواخلې او سل یو فقیر له ورکړي د یوې روژې او سل بل له ورکړي او سل بل له ورکړي نو دا نه کېږي بلکې دا به یو فقیر له به غونډه یوه صدقه ورکړي نو د 300 نه به یا د 600 نه یا د 1000 روپیو نه چې د هر څه قیمت ته کېږي. تاسو د مولانا صاحب خوږې او زبردسته خبرې واورېدې کوم چې د صدقة الفطر په حواله سره ستاسو مکمل معلومات هغې شریک کړل. امید لرم چې د مولوي صاحب د دې خبرو نه خلک پیدا پورته کړي او خپله صدقة الفطر هغه خلکو له ورکړي چې کوم مستحق دي کوم ټایم یې مستحق دی کومه طریقه کار هغه تاسو ته وضع کړو نو په دې کې ډېر زیات اجرونه او ثوابونه دي. تر بل پروګرام پورې سید الرحمن کاکا خیر ته او زموږ مولانا صاحب ته اجازه ورکوي د دوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.